بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. پنځمه سپاره سورة النساء آیت نمبر 84. هر کله چې مخکې د منافقینو عدم طاعت ذکر شو چې دا اطاعت نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو اوس دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا خلک ستا اطاعت نه کوي نو د دوی پروا مه کوه، ته کافر سره جهاد کوه د الله په اطاعت کې د الله د دین د سربلندۍ د اعلی کلمت الله د لپاره. ته د بل چا ذمہوار نه، هر سړی د خپل ځان ذمہوار ده. کو څوک ستا اطاعت کوي او کو نه کوي، څوک د خبره مني یا نه مني، ته په خپل ذات الله په لار کې جهاد کوه. البته دومره کوه چې مؤمنانو ته د جهاد ترغیب ورکوه، په جهاد باندې ورله تیزی ورکوه، د دې ورته فواید او فضائل ذکر کوه، د تربیت کولو د ټریننګ کولو ترغیب ورکوه، د غازی جوړېدو یا د شهید کېدو یا د الله په لار کې ستړي کېدل یا مال لګول، د دې څیزونو فضائل ورته ذکر کوه، په دې سره تیزی ورکوه مؤمنانو له. دا ستا ذمہواری ده، دا ستا ډیوټي ده. باقی نتیجه الله ته پرېږده. الله رب العزت به د کافرانو جنگ بند کی، مطلب د کافرانو په مقابله کې به الله پاک ستا نصرت کوي. ځکه الله رب العزت با اعتبار د جنگ هم ډیر سخت ده، دغه د جنگ مقابله څوک نشي کولی، او دغه سزا ورکول چې دي نو غم ډیر سخت دي، دغه په شان سزا څوک نشي ورکولی. بعض مفسرین وای دا آیت په هغه وخت کې نازل شو په بدر صغرا کې، یو خو بدر کبرا ده، کم د بدر غزوه چې شوې ده، وای دا د بدر صغرا په باره کې نازل شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته وی چې راځي چې د کافرو پسې سوکو وروځو ورپسې. دینه مخکې صحابه ستړي دي، ستومانه دي، زخمین دي بعضې، نو بعضې کسانو دا وتل ښه ونه ګڼل چې یاره جي موږ خو ستړي ستومان یو، دینه مخکې وجنګېدو، دا شو دا شو. نو الله رب العزت آیت را نازل کو چې بس کو څوک در سره زیو کو نه ځي، ته د خپل ځان مکلفې، د خپل ځان ذمہوارې، ته په خپله باندې ځه. کو څوک در سره دا خبره مني او که نه مني، خو البته صحابه داسې نه دي کړي، نبی علیه الصلاة وسلام ځان لا نه ده پرېښی. لکه د بدر غزوې له چې کله تلل او نبی علیه الصلاة وسلام د صحابو نه تپوس وکړو، نو مقداد رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل کله، ورته وی مونږ د بنی اسرائیلو په شان د خبره تاسو ته نه کوو. بنی اسرائیلو ته موسی علیہ السلام ویلو چې د الله په لار کې رضی لاړ شو،
دا جهاد کولی بیت المقدس د کافرو د لاس آزادول دي دا قریه هغه ورته په جواب کې ویلو ویلارشا فقاتلا تاسو چې کم دینو ته او ستارب دي سو کی اې دي جو جنگي کی جهاد دیو کی ان ها هنا قاعدون من بدلتا ناس تو مونږ د جنگونه مونږونه نشو کولای وی مونږ تاسو ته لکه د بنی اسرائیل په شان جواب نه درکو بلکې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته چې مونږ چرته بوزي جهاد لذي خي طرف نه بدنه مونږ ګس طرف نه بدنه مونږ روانو مخه ته بده مونږ شاته بده مونږ حتی چې تر کم زه پوری مونږ وزي چرته مورچوي او پچا باندې مورچوي مطلب د مقابله د پاره مونږ باداسي ستاپ ملګرته کو مقداد رضی الله تعالی عنہ داده سي نر خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و عمر رضی الله تعالی عنہ بارمان کول وی دومره نر جواب ور کړی دا وکاش دا خبره مونږ کړی وی چورته وی کو رجی لکه د بنی اسرائیل غوندې تا په زینب لیدو چې دا تو استعرب دی وجنګي مونږ بدتا نه مخه تا شاته خي طرف تا غز طرف تا چرته مم چې جنگوي در سره زو مونږ ته پرېک دونه په جهاد کې आवाज دې نه پری نو دې کې الله رب العزت دغه خبره ذکر کوي ورته وی فقاتل فی سبیل الله پس جنگ کو پلارد الله کی دیزه کې مفسرین وی عبارت محذوب ته پټتا فقاتل کې دا فای وروړي دا اذن مخ کی خبره دسه د چې اذا کان الامر كذلك اذا کان الامر كذلك هر کله چې معامله دا سدا مطلب چې دا منافقین ستا اطاعت نه کوي فقاتل فی سبیل الله پس ته جنگی غپلار د الله کی فی سبیل الله مفسرین معنی کوي اے فی طاعت الله دی الله په اطاعت کې دی الله پتا به دارای کې دی الله د دین د سربلندۍ دی فارا د دې دی فارا ته جنگیګا اسلامی نظام دی فارا قرآنی نظام دی فارا د دې د رایج کولو د دې د اسلام د غالب کولو د پاره ته جنگیګا دی الله فلار کې لا تکلفو ذمہواری نشتای نه ذمہوار نه ته الا نفسک مگر د خپل ځان ته ذمہوار نه مگر د خپل ځان ته د خپل ځان ذمہواری کتا سره سوګزی او کنزی جهاد داسې عمل دی کو نور څوک د سره نمزي او ملګری خو تکړه دي زیدر سره صحابه پسونو په زرګونو ور سره باز جنگونو کې شامل شوی دي لاړ دي لیکن کدی در سره بالفرض نمزي تبا یوازې زی زکات پیغمبري تا سره ذمہواری ده ته ذمہوار کسي دی الله دی طرف نه تا ته ډیر لوی ډیوټي حواله شوی ده نو دا کار به ته کوي کوملګری در سره و ډیره خدا کو نو کم از کم ته د خپل ځان ذمہواری نو زکه ورته وی لا تکلف الا نفسک ذمہوار نه ته مگر د خپل ځان ته نشي مکلف کوله نشي مکلف کیده ذمہوار کیده الا نفسک مگر د خپل ځان ته د خپل ځان ذمہواری لکه وختي در تمام چې هر انسان د خپل ځان ذمہوار ته د خپل ځان باره کې بتیس کیږي تپوس کی البته ذمہواری دا نه د چکینی مطلب کوڅوک د سره نه زینو ته بچاته د خلی غغم نه کوي دسه بچاته وایم نه چې سره لاړ شه نه ته خپل دعوت جاری ساتي د جهاد لپاره کته جبه استعمالوي کته قلم استعمالوي کته پیسې استعمالوي تب مسلمانان څه کوي تیاروي دي کار اغوی ته به ترغیبات ورکوي اغوی ته به فضائل بیانوي اغوی ته به د جنت نعمتونه شهیدانو ته کم مرتبه ملاويږي غازیانو ته کم مرتبه ملاويږي
په جهاد باندې الله پاک کم اجر عظیم ورکوي، کم درجات ورکوي. بیا په دې باندې ټول هغه احادیث او ټول د قران هغه آیاتونه شاهد دي چې په کم کې د دې فضیلت ذکر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مخکې درسونو کې در تما ویلو، نبی علیہ السلام فرمای من قاتل فی سبیل الله فواق ناقه وجبت له الجنه، چې څوک د الله په لار کې دومره ټیم د پاره وجنګیدو لکه څومره ټیم کې چې یو اوخي تیونه چانی ولی وي او اگر لیشي دا یو راکاږي دا بل بر دی دای پرې خو دا بل رحکته کو دا سدا دومره ټیم په دې څه ټیم لګی دا ستر ګورب کیږي دومره ټیم د پاره د الله په لار کې څوک د الله د دین د پاره الای کلمت الله د پاره وي وجنګیدو نو دې سړي باندې جنت واجب شو. وجبت له الجنه ابو داود شریف کتاب الجهاد کی. نو داسې ډیر فضائل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره ذکر کو. نو ته وی وحرز المؤمنین او تیزی ورکو مؤمنانو ته تیزی ورکول د غدي چې ترغیبات ورته ذکر کی، فضائل ورته ذکر کی، فواید ورته د جهاد ذکر کی او تربیت ته تیار کی، جهاد ته تیار کی، ټریننګ ته تیار کی. الله فرمایي وحرز المؤمنین. حرز تحریز تیزی ته وای، او بعضی وای چې دا حرز چې کم ده کنه ازاله الحرز دې ته وای چې یو بے فائدی او فضل کار پر خودل او صحیح کار طرف ترتل. نو مطلب دا دی چې دوی له ترغیب ورکا چې دا فضل دی دنیا کارونه یا عام فضل کارونه چې کوم دي دا پرېدای او ست طرف تراشي جهاد طرف تراشي. نو وی وحرز المؤمنین عسى الله امید دې چې الله تعالی امید دې چې الله تعالی با یکف بأس الذین بن بکړي جنگ دا کسانو چې کفر کړي دي کافرانو سره به جنگ الله بند کړي. څه مطلب؟ عسى الله اول خبره خو دې عسى الله کېده دې کې خبره د شک ته عسى دا د شک لپاره استعمالي کې عربی ګرامر کې. نو بیا څنګه وی عسى الله یعنی دې کې شک ته چې کینی الله به کافرانو دا جنگ بندیو کی یا د پیغمبر سره به نصرت کی نه. وردا یو خبره یاد وساتئ عسى چې د مخلوق په کلام کې راشي نو بیا د شک ته پاروي او چې د الله په کلام کې راشي نسبت الله ته وشي نو بیا الته د یقین دی پاروي. الته د څه دی پاروي؟ یقین دی پارا. دا خبره یقینی ده چې الله به د کافرانو جنگ سکی هغه به بند کی منع به کی د جنگ نه. مطلب الله و نبی علیہ السلام سره سو کی مدد کی نصرت به ور سره او داسي الله فرمای کنه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. الله په ډیرو ځایونو کې تاسو سره څه کړی دا مدد کړی دا او خصوصا په غزوه حنین کې اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. په ورځ چې مسلمانانو تعداد ډیر زیات 12000 مجاهدین صحابه او وی مړه موږ په 313 کسانو دغه شان په 200 کسانو په لګو لګو کسانو باندې موږ جنگونه ګټل. نن خو موږ په زرګونو یو نن به موږ څنګه جنگ بیلو. خو چې کله مخه ته ورغل دا خبره خنوا دا الله ته خو خنشوا وردا جنگ په افرادو ګټل کېدو دا خو د الله په نصرت سره کېدو. فتح ومن نصر الا من عند الله. نصرت خو د الله دی طرف نه وي، فتح خو د الله دی طرف وي. دا خو په افرادو باندې نه کیږي په مټو باندې نه کیږي. ټیک تا غيو اسباب دي دا مټ او دا اسلحه و غیره لیکن نور اصل قوت خو د شاه طرف ده د الله دی طرف ده. فتح او غلبه ورکول نو دغه خبره الله ته خو نه لګی دا نو سو شو په غورز باندې خو چې څنګه ورغو هغه تیرانداز ورته ناستو هغه په ډایرک اچانک تیرونه غشي چې کم دغه گزارونه په شروع دا سه تتر بهتر شو ټول صحابه یو خوا بل خوا د شمار یو سو کسان نبی علیہ السلام سره په میدان جهاد کې پات نبی علیہ السلام ولاړ دا او هغه ځای کې سوی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا आवाज کوي وای زه نبی ما
وې زه دروغجن نه یم، څه د دروغ داوی مې نه دي کړي، زه د عبدالمطلب بچی یم، د هغه نوسی یم. دا خبرې کولې او یو څو صحابه سره په شمار پاتې نو ته ټوله خوا دی خوښ. بیا وروسته ټول صحابه راغلو، جنگو کو، الله ولا فتح ورکا، لوی غنیمتونه ورکو. غزوه حنین کې براشي ان شاء الله تفصیلا. خدا صرف مې دا درته ویل چې الله رب العزت په ډیرو ځایونو کې د شانتي نبی علیہ السلام سره مدد کړی دا، صحابه سره مددونه کړی دي. او الله فرمای خصوصا و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، چې تاسو تعجب کې واچولې هغه خپل کثرت او هغه تعداد ته موږ تاسو نن خو موږ ډیر زیات مړه موږ چرته نن شکست کړو. نو صرف هغه یو جله کې ورته خو درو چې ور الله ډیر یې خوړم بي سر کې وار پار د نه خطا شو، ټول اخوا دې خالاړي. دا په کثرت سره نه ده، دا الله په نصرت سره ده. نو الله فرمای عسى الله، امید دې چې الله تعالی معنا خو دې امید کېږي، خو څه شي دا یقین ښا. عسى الله، امید دې چې الله تعالی وا ان يكف بأس الذين، جنگ بکی یعنی بند بکی جنگ دا کسانو چې کفرو کفر کړي دي، یعنی مطلب من بکی جنگ د کافرانو. والله اشد بأسا، او الله تعالی زیاد سخت دی پس کې بأسن په جنگ کې. جنگ کې الله مقابله څوک نشي کولای، مطلب هغه په سزا ورکولو کې، په عذاب ورکولو کې الله ډیر سخت دی. الله سره جنگ نه کیږي، هغه سره په تاسو کې پڅ به ولې پډز پټوپک پڅ شي به کمزورې کی. نو هغه سره جنگونه نه کیږي الله سره. الله رب العزت خو کن فیکون ذات تا، هغه قادر ذات تا، هغه غالب ذات تا. هغه خو چې او غاړي نو دیو جبرئیل امین په ذریعہ باندې د لوط علیہ السلام قوم چې کم دنو ټول اوچت کو، او ټول څه کم دنو کورونه سره زمکه سره او راولټای کو. نوح علیہ السلام ټول قوم په وبو سره غرق کو. دا سدا نور قومونه، قوم عاد پسیلې سره، قوم سمود د جبرئیل علیہ السلام په چغه او زلزلې سره وغیرہ، فرعون سره د لشکرو مسلح لشکر په وبو کې وځي ټول غوپکل. نو الله سره جنگونه نه کیږي. والله اشد بأسا، به وی و اشد تنکیلا، او سخت دی په سزا ورکولو کې. تنکیلا، تنکیل نقل چې کم دی دا هغه سزا ته وی چې پاغه کې د نور خلکو لپاره عبرت وي. کستا سو خیل وي د غلا په مسلې کې غل سړی له سزا ورکولو کې هغه کې سوی، هغه کې وای کنه السارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نکالا من الله. نکال دا تنکیلم دی غینه غسته شوی، نکالا من الله. دا داسې سزا ده چې دا عبرت ته د نور خلکو لپاره. یو لبدا سي سزا ورکي چې نور به عبرت والی چې دا وګوره د سره څوکل. نو ځکه وای واشد تنکیلا، او سخت دی په سزا ورکولو کې. لفظي ترجمه ته ګورئ، فقاتل فی سبیل الله، بس جنگ کوي په لار د الله کې. لا تکلف الا نفسک، نبی رسول الله ته وای جنگ کو په لار د الله کې. لا تکلف یعنی ذمہوار نه ته الا نفسک مگر د خپل ځان. وحرز المؤمنین، او تیزی ورکو مؤمنانو ته. عسى الله، امید دې چې الله تعالی با ان يكف بأس الذين بن بکړي جنگ دا کسانو چې کفر کړي دي، یعنی جنگ د کافرانو. والله اشد بأسا، او الله تعالی ډیر سخت دی په جنگ کې. وا اشد تنکیلا، او زیاد سخت دی په سزا ورکولو کې.